زه او تاسو د قرآن کریم اخرنی مجلس ته ختم ته الله حاضر کړو. څنګه چې زمونږ مشر امیر محترم صاحب وفرمایل، د هغې بیان زما د خیال مطابق کافي مو، ځکه دا ورځې هم ستاسو لاندې ورسره تراویح مو وشوې. د امیر صاحب بیان جامع او کافي و. نفس د مولانا محمد فاروق صاحب د حکم د تکمیل دپاره او د خپل ثواب د حاصلولو دپاره ما د قرآن کریم مستقل صورت ولوستو. الله دې وکړي چې د امیر صاحب محترم د بیان باقی حصہ صرف په یو دوه یا درې گزارشاتو باندې سرته ورسیږي. عزتمند ورونو، دا موږ او تاسو عوام هم دا خبره بار بار کوو او دا خبره حقیقت دی چې الله پاک ډېر مهربانه دی، د خپل بنده د بخښلو دپاره څه بانه ګوري. زما په خبره پوهېږئ؟ الله پاک نهایت مهربانه ذات دی، د خپلو بندګانو د بخښلو دپاره، د خپلو بندګانو د معاف کولو دپاره الله پاک څه بانه ګوري. دغه بانو ځان له صورتونه وي. چاته د بخښلو دپاره بانه جوړه کړي، الله ولا حلال مال ورکړي او حج د بیت الله نصیب شي. د الله پیغمبر فرمایلی و، چا چې حج د بیت الله وکړو رجع کیوم ولدته امه، بیرته چې راواپس کېږي د ګناه نه الله داسې پاکوي لکه بچی چې د مور نه د ګناه نه پاک راځي. چاته الله د بخښلو دپاره دا د رمضان المبارک میاشت الله یې سعادت وګرځوي، الله یې نیکبختي وله وګرځوي. د الله رسول ویلي صلی الله علیه وسلم چې په چا باندې رمضان رالی الله د ده ګناهونه معاف کوي. د رمضان اولنۍ عشره د الله د رحمتونو ده، په دې کې رحمتونه د الله دي. منځنۍ عشره د مغفرت ده، الله پکې بندگان معاف کوي. او آخرنۍ عشره د جهنم نه د خلاصېدو ده. بیا ورسره الله پاک په تاسو او په موږ باندې یو لوی احسان دا وکړو. صحابه کرامو په مابین کې د دې میاشتې مشهوره نوم شهر القرآن و. موږ او تاسو د عوامو ته د روژې میاشت ویو، چې لږ پوهیئ هغه ورته د رمضان المبارک میاشت وایي. صحابه کرامو به دې میاشتې ته شهر القرآن ویله، ویل به دا د قرآن میاشت ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ باره کې راځي چې عبدالله ابن مسعود ته به صحابه راتله چې کله به روژه رانږدې شوه او هغه ته به مبارکي ورکوله چې په هغه کم کار ته خوشحالېږي هغه میاشت را روانه ده. الحمدلله موږ علما او دا ملګري زموږ حرص دا وي چې د الله د کتاب سره د الله د بندګانو تعلق جوړ شي او دا یې کامیابۍ ته ورسېږي. دا بیا بیله ده چې کافر کامیابي څه ته وایي، او نن سبا موږ او تاسو د نوم والا نام نهاد مسلمانان کامیابي څه ته وو، او قرآن او د الله رسول راته کامیابي څه ته خوستلی وو. کافران کامیابي هغه شیونو ته وایي چې اکثر موږ او تاسو ولیده په هغه کې بیرته ناکامه شي. زما په خبره پوهېږئ؟ کافران اکثر هغه شي ته کامیابي وایي چې موږ بیرته ولیده چې په هغه کې بیرته ناکامه شي. کافران کامیابي دې ته وایي چې ډېر مالي، ډېر دولتي. او دا موږ او تاسو اورېدلی دي او د قرآن په منځ کې م لیدلی دي
چې ډېر مال والا قارون او سره د مال نه ناکام هم شو. د دنیا د طاقتونو یو فلسفه دا ده چې غټ حکومت دی نو کامیابي دی ته وایي. د ټولې دنیا د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب باچایي الله یو قمقل له ورکړې وه نمرود کافر له، او سره د باچایي نه ناکامه نه په ناکامابۍ کې وم شرمېدو. بدماشي ډېر خلک بدماشۍ ته کامیابي وایي. شداد کافر او شداد کافر د دنیا تاریخي او بدماش تیر شوی دی، او تاسو عوام ورونو ته د هغې قصې معلومې دي چې هغه پکې ناکام شوی دی. اصل کامیابي د دنیا او د آخرت هغه ده چا چې دا دنیا جوړه کړې ده او چا چې په دنیا کې دا څوک پیدا کړي دي او بیته د دیو د کامیابی د پاره کومه لار ویلې ده او په حقیقت کې دم کامیابی. تاسو تاریخونه ګورئ اورئ. صحابه هغه خلکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل واقع په خپل وای چې زه هغه سړی وم چې په مکه کې په ما باندې چا اوښان نه څرول. خلکو به ویل دا ساده دی، هسې نه چې اوښان د لورک کی بیا یې بیا داسې اوښان به بل طرف ته تلي. حتی دا چې وایي په ما به پلارم اوښان نه څرول چې دا ساده دی اوښان به ترې ورک شي. خو چې کله هغه لاره یې ونیوه کومه لار چې د کامیابۍ وه چې هغه لار د قرآن وه، هغه لار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وه. نن هم ورته د ټیکنالوجي والا د ساینس والا ماهرین هغوی تعجب کوي چې 1400 کاله پخوا دې سړي څنګه د کامیابۍ په لار قدم ایښی او څنګه کامیاب شوی دی. او دغه تیرې قصې پرېږدوه، موږ او تاسو په خپله معاشره کې وګورو. زما د خیال مطابق دا فاروق مولوي صاحب به د حاجي صاحب په بچو کې کشرۍ بل کشر شته، دا مشران به مي، خو موږ یې هغه ډوله پېژنو هم نه. تاسو کې به هم کېدی شي چې ډېر نه پېژنئ. دا مې د دغه خبره ونه کړه د هغوی په ذهن کې بل شان ته رانه شي. دغه رنګې په دې ټوله علاقه کې ګورئ ښه خلک شته، مالدار هم شته، دینداره به مي، خو هغه کومه لار چې د کامیابۍ الله او د الله رسول ویلي د هغې یو نمونه ویم. وګورئ په علاقو کې خیال کوئ د هرې علاقې عالم چې دی هغه به د علاقې نارینه خو پرېږدو چې زنانه به هم په شیشه نوم اورېدلی. او زما د خیال مطابق په علاقه کې چې ډېر بدبخت انسان نه وي نو هغه به د عالم نه خفه هم نه وي. چې یو خو دا ده چې دغه انسان خپله بدبختي، خو چې دغه انسان خپله بدبختي، خپله کمبختي او خپل شقاوت نه وي نو زه هم د عالم نه به څوک خفه نه وي. ولې؟ عالم تاله خیر درکوي، عالم تا ته دعا کوي، عالم ستا د بچو دا د مخکې مولانا صاحب چې امیر صاحب محترم ویل چې مولانا صاحب د بناتو د مدرسې اعلان هم کړی. دا خو موږ او تاسو ته د بار نه داسې ښکاري چې راته ښکاري د مولوي صاحب به پکې مزي وکړي. ځکه ډېر عوام داسې هم وایي که نه مولوي صاحب به پکې مزي وکړي. عزتمندو مدرسه جوړول دا د اوسپنو نینې چیچلي. مدرسه جوړول د غره پړ کې وزن په خپل سر باندې کېښوستل دي. مدرسه جوړول د ټولو مؤمنانو د پیسو دپاره ځان امانتګیر جوړول دي. او خدا نه خواسته که په هغې کې د پایم اخوا دېخوا رال هندوستړی او خدای ناراضه. دې دومره لوی پروګرام ته د پردو بچو هلکانو خو پرېږدوه، د زنانو دپاره او د ماشومانو د بچیانو دپاره هم یو سړی نیت کوي. اوس ته ووایه دا د کامیابۍ لار شو که نه شو؟ او دا د کامیابۍ به ولې نه وي؟ د دې عالم چې تعلق د کوم کتاب سره راغلی دی
هغه کتاب چې په کومه شپه نازلېدو هغه شپې ته د زرو میاشتو پړ کې قدر ورکړی شوی هغه شپې دا قرآن یاد کړی نه دی هغه شپې دا قرآن حمل کړی نه دی هغه شپې سره د دې قرآن مرور شوی دی په دې علما پوهېږي هسې یو نسبت یې راغلی دی اوسه چې د لیلة القدر شپه وه او قرآن نازلېدو صرف د دې معمولي نسبت د وجې نه هغه شپه د زرو میاشتو په اندازه شوه د زرو میاشتو نه 84 ساله جوړېږي 4 کاله جوړېږي او منشأ د نزول محدثین رحمهم الله داسې وایي صحابه رال نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو د الله رسوله زموږ خو دغه د شپېته او د 2 کالو عمر دی په دې کې څه د نابالغ والا 18 کاله د نابالغ توب دور دی باقي پکې څو پاتې شو 40 یا 45 په 40 او 45 کالو کې کله کله کې بعض اشنا وایي زما ګردې پیل دی روژه نشم نیولی نو چې هغه ټوټل راجمع کو زه 50 کا په پخوانو امتونو کې 300 کاله 900 کاله 250 کاله خلکو عبادت کړی دی او زمونږ استاد 40 کاله د هغې خو ګازار هم نشو نبی علیہ السلام په خپل دماغو باندې چاله جواب نه ورکاو الله وحی راولېږله چې ستا د 1 شپې عبادت د 4 کالو د عبادت سره نو 4 ولره چې په 50 کې ضرب ورکړي د هغې د سوونو نه ډېر شو دا په څه دا د قرآن په نسبت باندې چې د شپه کې نازلېدو نو چې یو عالم ولا په خپله سینه کې ځای ورکړی او یو عالم د دې قرآن د یادولو دپاره شپې روڼې کړي د امیر صاحب محترم بیان کاو الله ګواه دی زما زړه دړ کاو تاسو پوهېدئ نه د هغې د سینې اواز لوډ سپیکر بل شان ته ښودو سره د دې زما د خیال مطابق ستاسو حاضره مجمع کې د صحت په لحاظ هغې کمزوري دي دغه زموږ د علماو میشن دی زمونږ میشن یوازې دا نه چې په رمضان کې جمعات ګرم کو او قاری صاحب لګی او بس ختم وشو او درځه او دروزي دا تاسو ته یو پیغام خوستل دي چې اے مؤمنانو دا قرآن زمونږ او ستاسو د ټولو کتاب دی دا زمونږ او ستاسو د ټولو د هدایت دپاره راغلی او دا زمونږ او ستاسو د ټولو عمر د هدایت دپاره دی نفس د یو څو شپو د عبادت کتاب نه و نفس د یو څو ورځو د تعلق کتاب نه و من المهد الی اللحد دا په پیدایش کې چې موږ او تاسو بچی ته اذان کوو او دا زموږ د اسلام او د دین یو طریقه ده دا هم دغه سبق ته دی چې ستا دنیا ته راتلل د دې میشن سره تړل دي د دې پروګرام سره تړل دي ستا چغه د بل نه که اورېدل دي هم د دې د چې لا اله الا الله او قبل ته د اورېدو ده نو هم دا د چې لا اله الا الله او دا بیرته چې جنازه کې په تکبیرات ویو او په قبر کې ږدو او دعا پې ویو بسم الله وعلى ملت رسول الله دا د دقه وخت پورې یو سکند به مؤمن د هغه ته په ذهن کې دا نه راځي چې زما قرآن به ماته یو څه وایي او زه به پکې لا بل څه ګورم د دقې د وجې نه د علماو ټوله ذمواري ټوله خواري او ټول کوشش دی د هر عالم کوشش دی چې زما جماعت مدرسه م وي زما جماعت درسګاه مي زه دې د شپې م نه وده کېږم خو چې زما نه څوک د الله کتاب ووایي په لحاظه دا گزارش شو هغه د تبلیغیانو مطالبه شوه امیر صاحب ورته زه مخامخ کړم امیر صاحب هم دنه مطالبه وکړه زم دنه مطالبه کوم په کار دا ده چې زه او تاسو د مولانا صاحب پوښتۍ وګرځو او مولانا صاحب کشر دی الحمدلله د علاقه کې زمونږ مشر ورور ښه بهترین عالم مولانا سمیع الله صاحب موجود دي د هغوی په نګرانۍ کې د دې پروګرام چلیږي د هغوی سره خپل تعلق التم جامعه ده مدرسه ده بنیاد کې ښودلی شوی دی دا د عوامو
د تعلق نه بغیر دین نه چلیږي. صحابه د مکې مکرمې مهاجرین داسې خلکو چې هغوی ته په مکه کې هم د جنت زیری میلاو شوی و، مدینې ته راتلل او بیا د هغوی په منځ کې پیغمبر ګرځېدل، پیغمبر اوښتل راوښتل، د پیغمبر امامت او درس ورکول د دې نه غټ خبره بله نه وه. خو چې د صحابهو د مدینې پشتي نه وه او د هغوی تعاون نه و، د هغوی نصرت نه و، په مکه کې د شمار کوپړۍ مسلمانانې وي او چې کله ورسره انصار هم ملګري شو، د عوامو یو نصرت او تعلق او نسبت پیدا شو. دا د اوس په پېښور کې او په جبه کې هم تا قرآن وویو او د قرآن دپاره پروګرام دله جوړېږي. زما د خبرو په مقصد پوه شوئ چې زه او تاسو د دې ختم نه یو سبق د ځان سره دا ویسو چې دا زمونږ امام یا زمونږ د علاقې دا مولانا صاحب د دین کم خدمت کوي، نو کم از کم که زما نور وس نه کېږي دا خپلې خولې امداد خو به اوسه کوم که نه. دا د پیسو دا خو داسې چې هغه سړي له لږ زور ورکوي، د قدرت کار دی. دا جب له لاس وړل او دا پیسې رایستل دا ډېر زور سړي له ورکوي. بعضې سړي باندې بیا بلډ پریشر یې ښکته شي. خو دا د خولې امداد نه دی چې یو عالم ته وی الله دې اجر درکړي مولوي صاحب چې تاسو زموږ بچو ته قرآن ښوئ، والله العظیم په دې عالم خوشحالي. تاسو به د دعا مستحق شئ. الله دې وکړي چې دا ځای د قرآن او د سنت درسګاه شي او کوم عزم چې مولوي صاحب د لیکلی دی الله دې دې له وجود ورکړي. الله دې د دې او د مور او پلار دپاره، د دې او د رشته دارانو ورونو خویندو دپاره د خوشحالو د دنیا او د آخرت سبب وګرځئ. کوم ختم چې تاسو وکړو په نورو مساجدو کې زموږ ورونه مؤمنان لګی دي، الله دې د ټولو دا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځئ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.